ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے، جان ختم نبوت پہ قربان ہے، عشق مہر و محبت کی پہچان ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمانانو ورونو، زکات متعلق یو څو خبرې نورې هم کوو. چې زکات کوم خلق ورکوي هغو خلقو کې کوم شرطونو کېدل ضروري دي. اول شرط دا چې کوم سړی زکات ورکوي چې دا مسلمان وي، کافر نه وي. کافر سړي باندې زکات نشته ده. بل دا چې کوم سړی زکات ورکوي چې دا برلیغ وي، نه برلیغ نه وي. نه برلیغ بچای په ملکیت کې چای څومره هم مولوي نه وي، نو هغو باندې زکات څه کومه ده نشته، ولې چې هغه مکلف نه دي. ها چې کله نه برلیغ شلو، نو بیا چې کومه ده بلوغت چې کوم ټیم نه هغه برلیغ شوی ده، هغه ټیم نه به چې کومه ده د کال شروع کېدو اعتبار وي. بس به کله کال په پوره شو، ملکیت کې مغوره پیسې وي، نو بیا به چې کومه ده مالد هغه زکات به ادا کوي. اندرنګ زکات ادا کوونکی چې عاقل وي، مجنون نه وي، لیونی نه وي، لیونی باندې زکات نشته ده. اندرنګ زکات ورکوونکی چې آزاد وي، غلام نه وي، غلام باندې چې کومه ده زکات نشته. زر خرید غلام باندې زکات نشته ده. بل دا چې کوم سړی زکات ورکوي چې هغه د پیسو مکمل مالک وي، دا نه څه پیسې بل شو دي اور د ځان مالک جوړ کړی ده د پیسو والا نه. چې کوم مال دا هغه د مال والا چې کومه ده دا مالک وي. بل شرط دا چې مال بقدر نصاب وي. نصاب چې کوم ده دا مکمل وي. سره کچېرې نصاب نه دا پیسې کمی وي، نو بیا زکات ورباندې فرض نه ده. یو شرط دا ده چې د دې مال چې کوم ده دا ضرورت اصلیه نه چې کومه ده زیات وي. د وجې نه کوم شیان د انسان په ضرورت زندګۍ کې داخل دي، هغوی باندې چې کومه ده زکات نشته ده. مثلا کوم شیان ضرورت اصلیه کې داخل دي، اوسېدنې دپاره کور، کوم کور کې سړی اوسي د کور باندې زکات نشته. غوستونې دپاره کپړې خوا څومره زیاتې ویلې نه وي، دې باندې زکات نشته. استعمال ولا برتن دو باندې زکات نشته. فرنیچر باندې زکات نشته. ګوړی څه خپل ذاتي استعمال دپاره د یشه ده، تجارت دپاره نه ده، په دې باندې زکات نشته. موټر سایکل څه ذاتي استعمال دپاره د یشه ده، دې باندې زکات نشته ده. فریج دی باندې زکات نشته. واشنګ ماشین استعمال دپاره د یشه ده. سلایي ماشین ده، دا د ځان دپاره د یشه استعمال دپاره دوی باندې زکات نشته. اندرنګ علماء سره لایبرری وي، کتابخانې وي، سره کتابونه وي، سره هغه باندې هغه مطالعه کوي، تجارت ته نه دی اخی، دی باندې هم زکات نشته. کور کې قلینونه پرته دي، هغه شیبه اور باندې کې حکومت استعمالوي، دو باندې هم زکات نشته ده. ماهانه اخراجات کور ته حکومت میاشتې کومه خرچه راځي، هغه وړو غړای کې او بیماری کې شیبه دي کې استعماليږي، دغه ماهانه اخراجات او رقم حکوم دي، دوی باندې هم زکات نشته. ډایمنډ، جواهرات، موتی، یاقوت او زمرد وغیرہ کله د تجارت د پر نوي دو باندې هم زکات نشته. موبایل فون کوم زیر استعمال وی، خرڅونه خستنه د پر د نوي خای، دا هم کوم ده دو باندې هم زکات نشته او ضرورت اصلیه کې دي. کومې خځه ته په جهیز کې سامان ملو شوی وي، سونه چاندي نه علاوه کور مور او پلار طرف نه غي ته کټونه ملو شي، بسترې ورته ملو شي دي، برتن ورته ملو شي دي. جهیز کې کوم سامان خځه ته کوم ده ملو شوی وي، نو هغه باندې هم کوم ده زکات نشته ده. اندرنګ چې د کوم سړی زکات ورکوي، د دې پر یو شرط هم د سیدی باندې کول تیر شوی وي. کول تیرې دونه مخکې کوم ده زکات نشته ده. خو کچو ویر کلو خبره ده، لیکن کوم ده کول تیرېدن دا شریعت کوم ده شرط ګرځولای ده. اور دا کول نه مراد کوم ده دا د اسلامی کول څه د کوم کمری کول ورته یو دا مراد د شمسی نه ده.
مثلا یو سړی رمضان یو رمضان نه بل رمضان پورې یو رمضان کې زکات ورکولو نو دی بنې بل رمضان راتلو دا صاحب نصاب نو دا به کومه دا اوس رمضان کې ادایګي کوي شعبان نه شعبان دا نه جنوري نه جنوري دسمبر نه دسمبر دی اعتبار کومه دا نشته البته 36 سال کې یو کال کومه دا کمیږي نو به دغه زکات د سړی په ذمہ وي 36 سال بعد کومه دا د یو کال زکات به هغه سړی ادا کوي کوم سړی باندې زکات فرض وي نو دا د زکات ول کومه دا مختصر هغه خلق کوم زکات ورکي هغه کې کومه دا کوم شرطونو کې دن کومه دا ضروری ده نو څه مدد او خیال ورکه څه پوتې وي تاسو ذهن کې وي هغه به علما کرامونه تاسو کولای شي واخر دعوانا الحمدلله